اوس د منډۍ د انتظامیه نه په دې خوشحالي پیسې ایښی 2000 یا 1.5 2.5 زره سروو ته اوبه هم برابر دي، عوامو ته هم اوبه برابر دي، ټینکر ولاړ دی هغې کې مطلب د سکرو دپاره هم اوبه دي، سروو له بیل ټینکر راغلی دی. یاره جی د پروس کال په نسبت خو سخت کال څاروي ځکه ګران دی چې پروس کال 2500 روپۍ کیلو غوښه خرڅېده، سخت کال په 1900 خرڅېږي. چې کم ریټونه دي ماشاءالله نو هغه اسمان څخه خبرېږي، ډېر زیات او ډېر اوچت ریټونه دي په دې وجه باري چې څومره منډیانې دي پېښور کې یو ځای بل ځای کې د هغوی ټیکس ډېر زیات دی او دې چې کوم ټیکس ته ډېر مناسب دی نو موږ څاروو دپاره یې اوبه راوړي دي هغلته، خو لکه انسانانو ته تکلیف شته د اوبو څښلو. کوم سہولیت دلته وګټل پېښور نه واله تر د تنګي چارسدار چن په خو شاید څومره مومندو کې دومره سہولیت یو میله کې هم نشته. دا د یاره جی د پروس کال په نسبت خو سخت کال څاروي ځکه ګران دی چې پروس کال 2500 روپۍ کیلو غوښه خرڅېده، سخت کال په 1900 خرڅېږي. نو څاروي نیم په نیمه ګران دی د پروس کال رښتې سخت کال. او بله دا خبره ده چې پیسې خلکو سره شته نه، عوام ډېر زیات کمزوري شوي دي د مزدورۍ په لحاظ باندې، نو سوداګان هم څوک نه کوي. بوکسار راغلي یو څاروی هم خرڅ کړی دی او خلک راځي بیې ډېرې لګوي، خو لکه څوک سودا نه کوي د چا په واره نه راځي. تېر ځل په ځل خو چې دې څاروي ځکه کم دي چې مخکې به چا څه 20 لکه روپۍ وي نو په هغې باندې به چې دې 15-14 څاروي کېدل، او سخت کال چې چا څه 20 لکه روپۍ دي په هغې 8 څاروي کېږي. نو د پروس کال په نسبت سخت کال څاروي کم راغلي دي. نو تنبان خو یې لګولي دي، سورې خو شته دي، خو د څښلو د اوبو د انسانانو د څښلو اوبه نشته. څاروو دپاره یې اوبه راوړي دي هغلته، خو لکه انسانانو ته تکلیف شته د اوبو څښلو. پکار دی چې ټیمې والا دلته راشي او انسانانو له د اوبو څښلو انتظام وکړي. یاره منډۍ سهولت خو ټیک دی، ټیمې والا او ګاډی هم راوستی دی اوبو موبو دپاره یې ودرې چکناو مکناو هم کړی، بل تنبان منبان هم لګولي مطلب ټولو څاروو ته اوبه هم برابر دي، عوامو ته هم اوبه برابر دي، ټینکر ولاړ دی هغې کې مطلب د سکرو دپاره هم اوبه دي، سروو له بیل ټینکر راغلی دی او سهولت ښه مزېدار برابر دی. مطمئن یې جي بل دوی چې کوم دا ټیکس اخلي نو ټیکس یې مطلب نارمل دی، صحیح ټیکس دی، موږ پرې خوشحاله یو. مطلب باري چې څومره منډیانې دي پېښور کې یو ځای بل ځای کې د هغوی ټیکس ډېر زیات دی او دې چې کوم ټیکس ته ډېر مناسب دی نو موږ ته خوشحاله شي. موږ د قربانۍ په کولو د مال اخیستو نه راغلي، مګر صرف دومره ده چې ځای کم دی، رش ډېر دی، مال ډېر دی، د خریدارۍ والا خلک کم دي. ولې چې خرڅولو والا وي زه په ښه ریټ کې خرڅ کړم، اخیستو والا وي زه په ښه ریټ کې واخلم. دلته نن سبا د منکت په حساب والا بازار کې 40 روپۍ من غوښه ده او دلته اخلي 80 روپۍ من ته د غورځېږي. هسې کې سهولتونه دا دي، پولیس ګرځي، امنیت والا ګرځي، خو د شربتو څه نه ده. یو ټینکۍ د اوبو هم کتلې وه هغه راغلی وه مالونو لپاره، نور د څښلو دا سهولت دی. شربت والی راپرېښي 10 روپۍ په بیه 10 روپۍ ګیلاس به اخلي، خدای 10 ګیلاس کې 50 کې، او نور د مال لپاره دا سهولت یې ورکړی، تنبان یې ورکړي، مالونه په سوري ګري. روډ د مجبورۍ نه بندي، دلته خل لازېږي نه، د ګرمۍ نه دغه بار وباسي چېرته زر خرڅ کړم ووځم. دا بس ځای ورکوټی دی، ځای کم دی او رش پې زیات دی، مال ډېر زیات دی. دی بس راځي هر سړی څوک یو خوا دې کور کوي، څوک بل دې کور کوي، خو مګر زما د انتظامیې نه دا خواهش دی دا پولیس نه فري دلته وګرځي راوګرځي، دا ډېره ښه ضرورت دی خلکو له. صاحبه زه د دې منډۍ د ټیکادار زه خو یې نه پېژنم، خو په دې ته یو شي خوشحاله قانوني پیس یې ښکاره کړ. پخوا قانوني پیس نه و، سیکړې فیصله وه، سلو کې به 10 روپۍ وي 20 روپۍ وي، عوام به تښتېدل. اوس د منډۍ د انتظامیه نه په دې خوشحالي پیسې ایښی 2000 یا 1.5 2.5 زره مخکې به غلا ته خل ډېر تیار وو، ولې 4000 5000 د په مال ورکومه، ولې په غلی نه وباسم. اوس هر سړی دې ته دی چېرې دا 2000 زره او 1.5 روپۍ پیس ورکولی شم حلال دی. نور دا سهولت لکه سوری زیات شي، دا ځای لږ کولا وي، موږ عوام هغې ته خوشحالي ده. چې کم ریټونه دي ماشاءالله نو هغه اسمان څخه خبرېږي، ډېر زیات او ډېر اوچت ریټونه دي. په دې وجه باندې اورال کې وګورئ نو نن چا څه سودا هم نه ده کړې، تاسو ته به ټیکهداران هم دلته ووایي
خو لکه چې کوم ریټونه وي دوی هم ماشاءالله داسې ذکر ریټ نیولې چې په هغې باندې څو قرباني کوي هغوی ورته پخپله نشي وررسېدلی کم ریټونه چې اوس د څاروو وي او دا کم ریټونه چې دي بیا په دې باندې نسبت سره ټیکس هم هېڅ هم نه دی ما کم سهولیات دلته وګتل پېښور نه واله تر د تنګي چارسدار چن پخوا شا څومره مومندو کې دومره سهولیات یو میله کې هم نشته دا چې څومره که نه هر یو څیز ته سوری شته دی هر یو څیز ما خپله وګتله